أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. دا سورہ آل عمران دے آیات نمبر دے 59 60 61 62. ان مثل عیسی یقینا مثال او حالت د عیسی علیہ السلام عند الله پنځ د الله باندې کمثل آدم پشان د حال د آدم ده خلقه پیدا کړو جوړ کو من تراب د خاورنا ثم قال له كن فيكون بیاویل اغتا شا انسان نو اغشو الحق دا حق ته من ربک د طرفه د جانب د ربستانه فلا تکم من الممترین نو مکیگا تر شک کوونکو نه فمن حاجک پس هغه چا چې جګړه وکړه ستا سره پیه په باره د حق کې من بعد ما جاءک من العلم ورستو د هغې نه چې راغې تا ته پوهه او علم فقل نو ورته ووایه تعالوا راشئ ندو چې راوبلو مونږ ابناءنا زامن خپل و ابناءکم او زامن ستاسو و نساءنا او ښځې خپلې و نساءکم او ښځې ستاسو و انفسنا ځانونه خپل و انفسکم او ځانونه ستاسو ثم نبتهل بیا به عاجزي وکړو فنجعل لعنة الله بیا به وګرځو لعنت د الله علی الکاذبین په دروغجنو ان هذا لهو القصص الحق یقینا دا خامخا بیان د حق وما من اله الا الله او نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه وان الله او یقینا الله پاک له العزیز الحکیم غالب دی او حکمتونو والده فإن تولوا نو کدیو مخ واوړې د حق نه اعراض وکړو نو فإن الله نو یقینا الله پاک علیم پوه دی بالمفسدین په فسادګرو باندې. د دې آیاتونو ربط په موږ د دې سره ولګو چې والله لا يحب الظالمین چې الله تعالی مینه نه کوي د ظالمانو سره. مخکې دا وویلی شو نو اوس د عیسایانو ظلم دا دی چې دیو د عیسی علیه السلام په باره کې وایي چې عیسی علیه السلام خدای دی نعوذ بالله او دا وایي چې ابن الله دی د الله تعالی بچی دی نو دا د دیو ظلم دی. نو دا د عیسایانو سره مناظره روانه ده او شروع ده. عیسایانو سوال کړو بحث یې کولو نو د عیسایانو سوال دا و چې عیسی علیه السلام د الله بنده نه دی. که تاسو ورته بنده وایئ نبی علیه السلام ته ویله که تاسو عیسی علیه السلام ته بنده وایئ نو موږ ته پلار وښایئ او عیسی علیه السلام ته موږ بنده نه وایو. دا د عیسایانو عقیده ده چې عیسی علیه السلام خدای دی او یا ابن الله دی د الله بچی دی. نو په دې آیات کې د هغې جواب کیږي چې تاسو عیسی علیه السلام ته خدای وایئ نو بیا خو خدای آدم علیه السلام ته ویل پکار دی چې تاسو وایئ د عیسی علیه السلام پلار نشته نو د آدم علیه السلام خو د ډېر ناشنا دی د هغې خو نه پلار شته او نه چې دی نو مور وه نو هغې ته خو چا خدای نه دی ویلی نو تاسو څنګه عیسی علیه السلام ته چې دی نو خدای وایئ نو آدم پلار نه پلارو او نه چې دی نو مور وه نو د عیسی علیه السلام خو صرف پلار نشته نور مور خو چې دی نو وه نو په عیسایانو باندې رد دی د عیسایانو د خبرې جواب دی د اعتراض جواب دی.
چې الله تعالی د هغې جواب داسې وکړو چې د عیسی علیه السلام مثال په شان د آدم دی. آدم علیه السلام مونږه د خاورو نه چې دی نو پیدا کړو، نه پلارو او نه چې دی نو مور و، او الله تعالی کن فیکون ذات دی او هغې نه د خاورو نه یو کالبوت جوړ کړو الله، او بیا یې په هغې کې چې دی نو روح واچېلو، نو هغه انسان شو. ان مثل عیسی، یقینا مثال د عیسی علیه السلام یا یقینا حال د عیسی علیه السلام عند الله په نزد د الله که مثل آدم په شان د حالت د آدم دی، په نشوالي د پلار کې، په نشوالي د پلار کې. د یو ناشنا تشبیه وکړه د ډېر ناشنا سره، دې د تشبیه غریب بالاغرب ویو، تشبیه د غریب د اغرب سره، چې د یو ناشنا شي تشبیه ته ورکړي د ډېر ناشنا شي سره. نو دغه شانتې کې آدم علیه السلام هغه یو عاجز انسان او الله تعالی ته محتاج و، نو دغه شانتې کې عیسی علیه السلام الله ته چې دی نو محتاج دی او بشر دی، خدای نه دی. عیسی علیه السلام الله ته چې دی نو محتاج دی. نو تاسو د عیسی علیه السلام په باره کې حیران یئ، نو بیا خو د آدم علیه السلام په باره کې هم حیرانتیا پکار ده چې بیا خو هغې ته هم خدای ویل پکار دی، بیا خو د هغې هم عبادت پکار دی. نو تاسو څنګه د عیسی علیه السلام ته چې دی نو خدای وایي؟ خلقه جوړ یې کو، پیدا یې کو، نه مور و نه پلارو، من ترابن د خاورې نه، د خاورې نه الله تعالی یو کالبوت جوړ کو. مخکې دا ویلی شوی دی په سوره بقره کې چې الله تعالی د ټولې ځمکې نه یو موټی خاوره چې دی نو راواخیستله، په هغې کې هر قسم خاوره وه، سپینه وه، سره وه، توره وه، خړه وه. نو هغه د خټې هغه اثر په دې انسانانو کې هم دی، څوک تور دي، څوک سره دي، څوک سپین دي، څوک خړ دي. من ترابن د خاورې نه، ثم قال بیا یې وویل له هغې ته کن شه فیکون، نو هغه شو. کن شه، کن انسانا، کن بشرا. الله تعالی ورته وویله کن شه انسان بشر، فهو فیکون، نو هغه شو، هغه کې روح واچېدلی شو او هغه راپاڅېدو، نو هغې نه چې دی نو انسان جوړ شو. بغیر د پلار او د مور نه چې دی نو الله تعالی پیدا کو. الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. الحق دا ترغیب دی قرآن ته، قرآن ته ترغیب دی چې دا قرآن د عیسی علیه السلام په باره کې کومه خبره وکړله نو دا چې دی نو حق ده، په دې کې به چې دی نو شک نه کوې، او که دا عقیده دې ولرله نو صحیح ده او حق ده قرآن چې کوم بیان کړه، او که دا عقیده تا ونه لرله کوم چې قرآن بیان کړه نو بیا دا گمراهي ده، ضلالت دی او کفر دی. د عیسی علیه السلام په باره کې دا عقیده به لرې چې دا بنده و، عیسی علیه السلام الله ته محتاج و، بشر و، انسان و، خدای نه و. الحق دا واقعه چې ذکر شو دا حق ده، من ربکا د جانب د رب ستانه، د طرفه د رب ستانه. فلا تکن من الممترین، پس ته مه کېږه د شک کوونکو نه. پیغمبر خو شک نه کوي، خو ما تا ته ویو چې قرآن دا سچ بیان کړ د عیسی علیه السلام په باره کې چې په دې کې ګوره شک ونه کړي. فمن حاجکا، پس هغه چا چې جګړه وکړه ستا سره، جادلکا من النسوارا، چې جګړه کوي، بحث کوي د نسواراو نه ستا سره په باره د عیسی علیه السلام کې، د عبدیت په باره کې بحث کوي چې عیسی علیه السلام بنده نه دی او خدای دی، نو فقل ورته ووایه. په دې کې څه شی دی؟ په دې کې دې ته آیات مباهله وایي. څه ورته وایي؟ آیات مباهله. مباهله دې ته وایي چې کله بحث وشي په دلایلو باندې او د مخالف جانب کم طرف چې دی د هغې د اعتراضاتو جوابات وشي، د هر قسم سوالات د هغې جوابات په دلیل سره سړی ورکي، هغه سړی خلک ښه مطمئن کی، نو که د هغې نه پس هغه بیا نه مني نو بیا هغې ته دعوت د مباهلې دی. دې ته مباهله وایي چې تا یو سړي اعتراضات دي، سوالات دي، نو ته به د هغې جوابات وکې په دلایلو سره، ښه به مطمئن کې چې هغه بیا مطمئن نشو
او ستا دلایل او خبرې نه منودله نو بیا به ورته دعوت ورکړي د مباهلې. مباهله دې ته وایي چې تاسو هم راځئ او موږ به هم راځو، تاسو هم خپل بچي راولئ موږ به هم خپل بچي چې دی نو راولو، تاسو خپلې زنانه راولئ موږ به هم خپلې زنانه راولو، تاسو هم راشئ په خپله او موږ به هم راشو په خپله. د الله نه به سوال وکړو چې په الله په موږ کې څوک دروغجني نو الله تعالی ته تباه کا، ته په هغې باندې لعنت وکړه. نو دې ته څه وایي؟ دې ته مباهله وایي. نو دغه شانته کې نبی علیه صلات وسلام د وفد د نجران سره د عیسایانو چې کوم وفد راغلی و د نجران نو د هغې سره بحث وشو، د هغې جوابات ورکړی شو، هغوی ښه مطمئن کړی شو. یو پکې دا آیات ویلو شو چې د عیسی علیه السلام مثال په شان د آدم دی، او یو آیات موږ مخکې ویلی چې په قرآن کې 2 قسمه آیاتونه دي. د هغوی دا بل سوال جواب یې په هغې ورکړی چې عیسایانو ویلو چې عیسی علیه السلام ته په قرآن کې کلمت الله ویلی کېږي یا ورته روح الله ویلی کېږي. نو د دې مقصد وایي دا دی چې د الله تعالی کلام مجسم شوی دی او نعوذ بالله جسم یې اختیار کړی دی چې هغه عیسی علیه السلام دی. نو یو خبره عیسایانو دغه کړوه. نو د هغې په باره کې هغه بل آیات تیر شوی چې په قرآن کې 2 قسم آیاتونه دي، یو ته متشابهات ویلی کېږي او بل ته محکمات. نو چې کم اهل الزیغ ګمراهي والی نو هغه په متشابهاتو پسې ورپسې کېږي او د هغې نه د خپل خواهش معنی چې دی نو راوباسي. د کلمت الله معنی څه ده؟ چې الله تعالی د کلمې په کون سره پیدا کړی دی او دیو ته د خپل خواهش معنی راوباسي چې نه د الله تعالی کلام مجسم شوی دی او هغې جسم اختیار کړی دی. نعوذ بالله عیسی علیه السلام خدای دی یا د الله د خدای زوی دی. نو یو جواب هغه شی او یو جواب په دې سره وشو. نو دیو بیا هم خبره چې دی نو نه منودله، د دیو سره بحث وشو، د هغوی د جوابونه ورکړلی شو. نو بیا نبی علیه السلام سحر راووتلو او د ځان سره علی رضی الله تعالی عنہ، فاطمه بیبي او حسن حسین دای را روان کړو او عیسایانو ته آواز وکړو، اعلان وکړو چې راځئ مباهلې ده، چې کلاو میدان ته وځو او خیرې وکړو او د الله نه سوال وکړو چې الله په موږ کې څوک دروغجني نو په هغې باندې لعنت وکړي. نو عیسایانو چې دا خبره واورېدله نو هغوی وویله موږ مشوره کوو. نو دې وفد مشرانو وویله په خپل منځ کې چې دا پیغمبر ګورئ حق دی، حق پیغمبر دی، او که مباهله م وکړله او که خیرې م وکړلې نو تباه کېږو، یو هم نه پاتې کېږو. او حدیث کې راځي که دیو راوتې وی میدان ته او خیرې شوې نو د دیو د نجران علاقه نه ده، په دې کې به اور لګېدلی وی او عذاب به پرې راغلی وی او د دیو بچي او نسل هر څه به چې دی نو ختم شوی. نو دیو د مباهلې نه وتښتېد عیسایان او راله نبي علیه السلام ته وویله وایي ته زموږ په باره کې څه فیصله کې نو موږ هغې ته تیار یو. نو بیا نبي علیه السلام ورته وویله چې تاسو مباهله نه کوئ او نه دین اسلام قبلوئ، زما دین قبلوئ نه، نو بیا به داسې چل وکړو چې تاسو به موږ له جزیه راکوئ. په جزیه باندې خبره وشولله او دیو چې دی نو تیار شو چې نظام او حکومت به د مسلمانانو وي، تاسو به د هغې د لاندې اوسېږئ، تاسو به جزیه موږ له راکوئ او اسلامي نظام د هغې د لاندې به تاسو اوسېږئ، ستاسو به حفاظت کېږي، ستاسو به حفاظت. بیا یې وویل نبي علیه السلام زموږ سره یو سړی ولېږه امانتدار چې هغه موږ له جزیه ورکو او هغه چې دی نو تاله چې دی نو راوړي. نو نبي علیه السلام وویله چې زه به سهار ستاسو سره یو امانتدار یو امین سړی چې دی نو ولېږم. او تاسو ته ما بیا ویلو چې صحابو ویلو چې دا به څوک لیږي، هر یو صحابي وویله چې دا به زه یم، چې زه نبی علیه السلام چې دا کم امانتدار لفظ ویلی دی چې په دې کې زه راشم. نو چې سهار شو نو نبی علیه السلام وویله چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه په کوم ځای کې دی هغه راولئ. امین هذه الامه، د دې امت امین انسان نه دی، ابو عبیده ابن جراح دی. او نبی علیه السلام ولا د جنت خوشخبري چې دی نو هم ورکړله، ابو عبیده فی الجنه،
ابو عبیده او په جنت کې. نو داسې صحابه کرامو. نو بیا اوس نبی علیه صلات وسلام ابو عبیده ابن جراح ولېږلو او د هغوی نه چې دی نو جزیه چې دی نو هغه راټوله کړله او رایوړه. خو دیو ایمان را نه وړو، دیو جزیې ته چې دی نو تیار شو چې مسلمانان له به جزیه ورکوي، ټیکس به ورکوي او د مسلمانانو حکومت به د هغوی حفاظت کوي. نو دې ته مباهله ویو. وس مباهله کولی شي که نه شي کولی چا سره؟ وس کولی شي که نه شي کولی؟ نو بعضې علما وایي چې وس مباهله نه شي کولی. وس به د چا سره بحث کې په دلایلو باندې به کې دلایل قرآن او د سنت په دلایلو باندې به د خلکو د اعتراضاتو جوابات ورکې. او دا بعضې علما وایي چې دا صرف د نبی علیه السلام سره چې دی نو خاص و، د نور چا سره خاص نه دي. اوس پته نه لګي ته چا سره مباهله وکړي او عذاب راځي او که نه راځي، نو وایي اوس به مباهله چې دی نو نه کوي. دا بعضې علما وایي. لیکن اکثر علما وایي، اکثر او زیات علما دا وایي چې اوس هم مباهله چې دی نو هغه کولی شي، په دې شرط سره چې ته به په دلایلو باندې مخکې بحث وکړي. هغه سړی هغه خلک به ښه مطمئن کړي په دلایلو سره. نو که بیا هم هغوی خبره نه منودله نو بیا به ورته د مباهلې دعوت ورکړي او د هغې سره به دا اعلان ورسره هم کې، دا اعلان به ورسره هم کې که عذاب را نغې که موږ خیرې وکړي او که عذاب را نغې نو دا به د دې علامه نه یو چې دا سړی ګنې په حقه دی. کیدای شي عذاب وروستو راشي او کیدای شي چې عذاب د سره را نه شي، لیکن دا خبره وکړي ضروري ښه. نو صحیح خبره دا ده چې په دې زمانه کې مباهله ونه کې او صرف بحث په دلایلو باندې سړی وکړي، نو دا به ښه خبره. د مرزا غلام پرویز قادیانی سره کم چې په سیالکوټ په عدالت کې منشي ګوټی و او هغې ویلو وایي زه عیسی علیه السلام یم، نو د هغې سره هم خلکو چې دی نو مناظرې او مباهلې کړوې، خو هغه چې دی نو تښتېدلی و، مباهلې ته چې دی نو تیار شوی نه و، نه وه کړې، تښتېدلی و. او نو کیدای شي چې کړی، خو ځینې علما وایي چې تښتېدلی و، مباهلې ته چې دی نه و کړی. ها او دا خو مشهوره خبره ده چې قادیانی په دغې ګندګۍ کې مړ و. نو ځینې علما وایي چې د هغې سره مباهله شوه خو نه و راغلی، تښتېدلی و. ځکه پخپله ورته پته و دروغجن یم، چې سړي ته پخپله پته یې دروغجن یي. لکه اوس د عیسایانو ښه ورته پته و چې نبي علیه السلام په حق نبي دی، که مباهله کوو تباه کېږو غر کېږو. نو دغه شان دی کې غلام پرویز قادیانی چې دی هغه هم چې دی نو څه دروغجن و. نو دا خبره یاد ساتئ. په منحاج کا نو هغه چا چې جګړه وکړه ستا سره، پس هغه چا چې جګړه وکړه ستا سره فیه په باره د دې حق کې د عیسی علیه السلام د عبدیت په باره کې بحث وکړو چې عیسی علیه السلام بنده نه دی، خدای دی. من بعد وروستو د هغې نه ما جاءک من العلم چې راغې تا ته پوهه چې د عیسی علیه السلام په باره کې پوهه راته راغله چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده دی. نو فقل نو ورته ووایه تعالو راشئ ندو چې راوبلو مونږ ابناءنا زامن خپل و ابناءکم او زامن ستاسو و نساءنا او ښځې خپلې و نساءکم او ښځې ستاسو و انفسنا او ځانونه خپل و انفسکم او ځانونه ستاسو ثم بیا نبتهل عاجزي وکړو، ډېر عاجزي وکړو الله ته. فنجعل وبګرځو لعنت الله لعنت د الله علی الکاذبین په دروغجنو باندې. داسې به ووایي چې الله تعالی په موږ کې څوک دروغجني، الله تعالی په هغې لعنت وکړه، الله تعالی تباه یې کړه، تباه و برباد یې کړه. ان هذا لهو القصص الحق، یقینا دا خامخا بیان دی حق، دا مذکور چې کم تیر شو.
اوس په دې کې بیا قرآن طرف ته چې دنو ترغیب ورکوي چې دا قرآن کوم بیان کوي نو دا بیان چې دنو حق دی. دې بیان مقصد دا دی چې د الله تعالی نه علاوه څوک هیڅ څوک حقدار د بندګۍ نشته، نه عیسی علیه السلام دی، نه مریم ده، نه جبریل دی. نو دا څه دي؟ دا بندگان دي، دا ټول الله ته چې دنو محتاج دي. ان هذا لهو القصص الحق، یقینا دا خامخا بیان دی حق. وما من اله الا الله، او نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. دا نور ټول الله تعالی پیدا کړلی، الله ته عاجز دي، الله ته محتاج دي او معبودان نشي کېدی. و ان الله، او یقینا الله پاک، لهو العزیز الحکیم، الله تعالی غالب دی او حکمتونو والا دی. فإن تولوا، نو که دی واوړېدل د دې اعراض یې وکړو د ایمان نه، ایمان را نه وړو او واوړېده، فإن الله، نو یقینا الله پاک علیم پوهه دی بالمفسدین، په فسادګرو باندې. چې فسادګر څوک دي؟ چې څوک د دې حق نه چې دی نو اوړي او د دې قرآن نه اوړي او ایمان نه راوړي. ښه جي. ان مثل عیسی، یقینا مثال د عیسی علیه السلام عند الله په نزد الله، کمثل آدم په شان د مثال د آدم دی. خلقه من تراب، چې پیدا یې کړو د خاورې نه. ثم قال، بیا یې وویل له هغه ته کن شه، نو فیکون، نو هغه شو انسان. الحق، دا واقعات، دا ذکر، دا واقعات چې ذکر شو دا حق دی. من ربک، د جانب د ربستانه. فلا تکن من الممترین، نو مکیگا تر شک کوونکو نه. فمن حاجک، پس هغه چا چې جګړه وکړه ستا سره، بحث یې وکړو ستا سره، فیه په باره د دې حق کې، من بعد ما جاءک من العلم، وروستو د هغې نه چې راغې تا ته پوهه او علم. فقل، ورته ووایه، تعالوا راشئ، ندعو چې راوبلو مونږ ابناءنا زامن خپل، و ابناءکم او زامن ستاسو، و نساءنا او ښځې خپلې، و نساءکم او ښځې ستاسو، و انفسنا او ځانونه خپل، و انفسکم او ځانونه ستاسو. ثم نبتهل، بیا عاجزي وکړو، په نجعل، بیا به وګرځو لعنت الله، لعنت د الله علی الکاذبین، په دروغجنو. ان هذا لهو القصص الحق، یقینا دا خامخا بیان دی حق. وما من اله الا الله، او نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. وان الله لهو العزیز الحکیم، او یقینا الله غالب دی او حکمتونو والا دی. فإن تولوا، نو که دی واوړېدل د ایمان نه، فإن الله، پس بېشکه الله پاک علیم پوهه دی بالمفسدین، په فسادګرو. وایي جي.